بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سینٹر پوائنٹ سره زیم محمد فهیم. نن پروگرام کې موږ خبره کوو سیاسي حوالې سره چې کوم مختلف سیاسي غړي د وخت کې کوشش کوي چې هغوی خپل سیاسي جماعت بدل کړي، د یو سیاسي جماعت نه بل سیاسي جماعت ته لاړ شي، او چې کوم سیاسي جماعت کې هغوی دي آیا هغه ځای کې د هغوی ځای برابر دی، هغوی تمه لري چې همدغه ځای کې زموږ عزت او زموږ هغه ځای شته کوم چې موږ د وخت کې حقدار یو، یا هغوی نه دا تمه کېږي چې نه بل جماعت هغوی دپاره زیات ښه دی. د وخت کې پاکستان پیپلز پارټي هغه کوشش لري لګیا ده چې هغه ځان سره نور کسان شامل کړي، څومره هم د هغوی ایم پی ایز د وخت کې په اسمبلی کې ناست دي، هغوی هم دا کوشش کوي چې ایوان کې دننه کم غړي دي د بل جماعت کم جماعت هم دی هغوی ځان سره رضا کړي، یا که د دوی نه څه خفګان شوی دی، څه کسان دوی نه تللي دي چې هغوی ځان سره دوباره ملو کړي او دې طرف ته راولي. په دې باندې هم خبرې روانې دي، دا کوشش روان دی چې دا کسان موږ ځان سره یو ځای کړو، په یو پیج باندې راولو. دغه کوشش پاکستان پیپلز پارټي کې لګیا ده او دا هغوی ته وینا شوې ده د پارټۍ چیرمین بلاول بھټو زرداري لخوا. په دې به خبره کوو چې تر اوسه پورې چا سره د هغوی رابطې وشوې او کم حده پورې هغوی دغه کسان رضا کړي دي چې هغه هغوی سره یو ځای کینی. پاکستان پیپلز پارټي که مونږ ګورو د هغوی صوبایي قیادت چې کوم بدل شوی دی، نوې صوبایي صدر د هغوی راغلی دی نجم الدین خان، هغوی چې کله راغلي دي نو پارټي ډېره زیاته فعال شوې ده، ډېر تیزۍ سره هغوی بدل شوي دي، او چې کله مونږ ګورو چې دغه پارټي فعال شوې ده نو ډېر زیات کسانو سره هغوی رابطې هم کړي دي. څه خلکو طرف نه تردید هم راغلی دی چې کله هغوی دا خبره وکړه چې هغوی د وخت کې پاکستان پیپلز پارټي قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپاو سره په رابطه کې ده، دا خبره مخې ته راغلې وه نو هغې نه یې تردید وکړه، خو بهرحال د هغوی دا وینا وه چې موږ به هر چا سره رابطه کوو، که زموږ دا پارټۍ ورکري موږ نه خفه شوي او تلي هغه سره به هم رابطه کوو، او چې کوم کسان دې وخت کې دغې پارټۍ سره تلو دپاره تیار دي یا کوشش کوي هغوی سره به هم رابطه کوو. پاکستان پیپلز پارټي دې وخت کې دغه کوشش کې ده چې دغه صوبه کې او بیا وفاق دپاره چې کوم د هغوی دې وخت کې مختلف سیمه کې ارکان پارلیمنٹ دي هغوی سره هغوی رابطه کوي لګیا دي، او ویلې شوي هم دي چې څه ایم این ایز او څه ایم پی ایز هغوی سره په رابطه کې دي او هغوی څه وخت هم پاکستان پیپلز پارټي جوائن کولی شي، خو ټایم ته به هغوی ګوري چې ټایم څه روان دی، آیا دغه ټایم د هغوی په کنټرول کې دی او که نه. دې وخت کې پاکستان پیپلز پارټي مسلسل رابطو کې ده، یو کس سره بل کس سره رابطه کې لګیا دي، انډور رابطې دي. خیر بهرحال چې کوم بیک ډور ډپلوماسي ده پای باندې هم هغوی روان دي، چې کوم هغوی رابطې کړي دي مختلف خلکو سره، مختلف ایم پی ایز ایم این ایز سره، په هغې باندې هم خبرې شوي دي، خو تر اوسه پورې څه خاص غټ بیک تھرو مخې ته نه دی راغلی. خو ویلې کېږي چې څنګه زموږ د الیکشن کمیشن قوانین دي، رولز دي، د هغې مطابق سټینګ ایم پی ایز خپله پارټي نشي بدلولی، که هغوی پارټي بدلی نو دا یې غټ نقصان به دا وي چې بیا د هغوی ممبرشپ ختمیږي، دا هغوی ته مسله شته، دا هغوی ته نقصان شته. خو دې حوالې سره مونږ ګورو لګیا یو چې هغوی مختلف خلکو سره دې وخت کې په رابطه کې دي، مسلسل رابطې د وجه نه هغوی دغه کوشش کوي لګیا دي چې خپله پارټي په دغه صوبه کې سټرینتن کړي، ولې چې سند هغوی سره شته، سندھ هغوی سره شته او پنجاب او خیبر پختونخوا کې هغوی کوشش کوي چې خپل ځان مضبوط کړي. دا د وخت کې د هغوی پلاننګ روان دی، دغې حوالې سره مختلف ایم این ایز ایم پی ایز چې کوم د وخت کې سټینګ دي هغې سره هم هغوی رابطه کوي لګیا دي. پروګرام کې به مونږ کوشش کوو چې د وخت کې د پیپلز پارټۍ چې کوم ترجمان دی د خیبر پختونخوا سیکرټري اطلاعات دی، د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی هم دی امجد افریدي صاحب، هغوی د هډرونو لارې واخلو چې هغوی مونږ سره پروګرام کې شامل شي او مونږ ته ووایي چې آخر روان څه دي، پارټي د وخت کې کوم صورتحال سره روانه ده او پارټي د وخت کې چرته کې ده، پارټۍ مخکې پلاننګ څه دی، ولې چې پاکستان پیپلز پارټي هم دا دعوه لري چې فیډرل کې بدایي گورنمنٹ راځي نو فیډرل کې کدایي ګورنمنٹ راوستل غواړي. بلاول بھټو زرداري څنګه موږ وکتل چې د پی ډي ایم نه یو سایډ ته شوی دی او پی ډي ایم سره هغوی په دغې لاره باندې مخکې نه ځي لګیا دي، ځان له هغوی اپوزیشن کوي لګیا دي، نو بیا هغې حوالې سره هغوی دا کوشش هم لري، دا تمه هم لري چې د هغوی پارټي مختلف خلک به ځان سره یو ځای کړي، شمولیت به هغوی دپاره یو غټ فیکټر وي په دغه ټول صورتحال کې دننه. امجد افریدي صاحب د کوهاټ نه منتخب شوی غړی هم دی، آزاد امیدوارو، آزاد هغوی راغلي او آزاد حیثیت سره هغوی په اسمبلی کې موجود و، بعد کې بیا پیپلز پارټي جوائن کړه، پیپلز پارټۍ سره هغوی لارې روانې کړې او پیپلز پارټۍ سره هغوی دې وخت کې موجود دي. پیپلز پارټي څه پلان لري، څنګه مخې ته روانه ده او آیا په خیبر پختونخوا کې به هغوی ته هغه ډیو چې کوم شیر دی یا چې کوم هغوی تمه لري چې ورکرز دي، موږ وکتل چې پېښور کوم کنټونمنټ بورډ انتخاباتو هغې کې هغوی ته 2 سیټونه ترلاسه شوي دي، 2
د هغوی کنټونمنټ ممبرز راغلي دي او د هغې وجه نه د هغوی ته به دې وخت کې دغه حکومت هم ملاویږي. ورکوټې واټ ته دوه هغې کې کسانو نو دکه د هغوی چیرمین نایب چیرمین به د هغوی راځي. خو صورتحال څه دی او کم کسانو سره رابطې شي په دې به خبره کوو خو یو وړې شان دمې نه پس. تاسو د پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او څنګه مونږ ذکر وکړو چې مختلف سیاسي جماعتونه د وخت کې کوشش کوي چې هغوی را روان انتخابات دپاره خپل چې کوم امیدواران دي هغوی وټاکي او مضبوط پوزیشن سره یې مخې ته لاړ شي. خو دې وخت کې به مونږ خبره کوو د نوښار حوالې سره او پخوانی صوبایي وزیر او دې وخت کې چې کوم وفاقي وزیر دی د هغوی ورور لیاقت خټک صاحب دې وخت کې مونږ سره ټلیفون موجود دی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. مهرباني صاحب موږ ټایم راکړه. سر دا راته ووایه چې مختلف خبرونه دي چې تاسو هم پارټي بدلولو فیصله کړې ده. څه به وایې څه اطلاعات دي او آیا پارټي رښتیا بدلوي یا لا وخت پکې شته؟ موږ دا چل کوو چې اول ما ویلي دي چې عمران خان نه زه ټایم غواړم چې د ما څه تحفظات دي چې اواوځي او که ما تحفظاتو ازاله چا ونه کړله نو بیا د ما ته ټول آپشنز کولاو دي. نو سر ویل کېږي چې جمعیت علماء اسلام ته تاسو رابطې شوي دي او ممکنه تاسو پارټي بدله هم کوئ او ایم پی ایشپ هم پرېږدئ. ما سره ټولو پارټیانو پکې رابطه کړې ده. مسلم لیگ، پیپل پارټي، جمعیت هم یا فاینل فیصله مو نه ده کړې او فیصله چې زه کوم به د ما فیصله نه ابه د نوشاد پی ټی آی ورکرانو د ای په صلاح په مشوره باندې د عہدیدارانو ای په مشوره باندې فیصله کو او د ای په رای باندې بس چلم. سر دا خبره هم مخې ته راتله چې د کور یو مسله وه او هغه پارټۍ طرف ته راووته. څه ګڼې دا د رونو مسله وه یا د پارټۍ انتظامي څه مسله وه چې هغې کې بیا عمران خان صاحب تاسو له ټایم در نه کو؟ دا خو به ای ته پته چې څه وجې نه رانه کو خو مسله دا ده چې ګذشته یو نیم 2 کالونه چې کوم صوبایي ادارې دي هغه ته دا انسټرکشن شوی دی چې د خبره مه منئ د کار مه کوئ. زه ذاتي کار نه غواړم نه د ما ذاتي خواهشات دي خو د خلکو چې کوم مسایل دي په هغې کې رکاوټې دي او هغې کې چې کوم کارونه دي هغې باندې ما تحفظات دي سب سټینډرډ کارونه روان دي. زه د هغې متعلق ما بیا نه غوښتله خو څوک اورېدنې ته تیار نه دي. دې سلسله کې اولریډي ما ډي سي سره اسسټنټ کمشنر سره ټي ایم او سره د ایکسایز سره خبرې کړې وي خو هغې باندې ای وي چې موږ مجبور یو موسمي سم نه شو. نو لکه څنګه چې سب سټینډرډ کارونه کیږي ډیولپمنټ حوالې سره نو اتو کالو نه د پی ټی آی حکومت خدا دعوه کړې وه چې دلته به هر څه معیار مطابق وي او شفاف به وي. نو آیا د پارټۍ خلاف دا هر څه نه دي روان؟ زه تاسو ته دا وایم چې لاست 2 کالونه د 2 یا 3 کالونه دا سیستم اوس خراب شوی دی. دې نه مخکې واقعي سلوندي چینج خو اوس هغې نه برخلاف ټول سره روان دي او ما د هغې نه ژوندی عمران خان ته کوم غواړم که هغه ما ته ټایم راکړو چې زه ورته ووایم چې دا مسایل دي او په دې باندې وکړي ځکه دا بیسیکلي نقصان پی ټي آی ته دی ما ته نه دی ما ذات ته څه فرق پرېوځي که زه اقتدار کیم که نیم الله فضل دی خو سینوم دی چې د عمران خان چې څه وي چې د هغې خلاف کوم کار کېږي چې زه د هغې ته ما ته د 15 منټه راکړي چې زه یې پوه کړم چې دا مسایل دي. نو دا سر په خپله څه کانټیکټ کړی دی عمران خان صاحب سره واټس اپ هغوی ډېر ریګولرلي استعمالوي ټول ممبرانو سره یې په رابطه کې وي؟ ای ما سره یو ځل خبرې کړې وې په ټلیفون شاه فرمان هم و ګورنر صاحب خو د هغې نه پس بیا هېڅ چلم ونه شو. چیف منسټر هم راغلی و صرف شاه فرمان نه چیف منسټر ګورنر هاوس اسلام آباد کې د ما سره ملاقات وشو او د هغې نه یو شپه مخکې په ټلیفون باندې د شاه فرمان د ګورنر صاحب په ټلیفون باندې د پرایم منسټر سره ما خبرې وشو او هغې ویل چې دې کې به مو خبرې کوو خو د هغې هم تقریبا د 3 میاشتې وشوې او هېڅ فیصله ونه شو. سر که تاسو پارټي بدلوئ که داسې فیصله کوئ تاسو خامخا ایم پی ایشپ هم ختمیږي نو آیا دا قرباني به ورکوئ خپل سیټ به پرېږدئ؟ که زه ایم پی ایم که ایم پی نه نو څه فرق پرېوځي ځکه چې ایم پی خو زه به هله یم چې زه د چا کار وکړم چې زه کار نه شم کولی هسې په نوم باندې ایم پی
نو که تاسو بیا سیټ پرېږدی نو بیا به ضمني انتخاب طرف ته ځئ؟ بالکل انشاءالله دا به کینو خو فرست به زه د پارټۍ ټولو ورکرز مشوره باندې په رای باندې د نوشهره د عوامو په رای باندې به فیصله. سر افواګان خو د جمعیت علماء اسلام حوالې سره تاسو کې جمعیت والا هم انډایرکټلی خبره کړې ده یا فعلا د یو پارټۍ فیصله هم نه ده شوې چې کله وشي ټولو مخکې به تاسو ته او ملاقات هم سر چا سره کړی دی د نورو پارټو مشرانو سره؟ زه په خپله یو څه هم نه یم میلاو شوی. تاسو په خپله نه میلاو شوي او سر چې کوم صوبایي دې وخت کې لیډرشپ دی د پاکستان تحریک انصاف تاسو آیا په هغوی باندې اعتماد نشئ کولی چې هغوی سره میلاو شئ چې کومې ګیلې دي هغوی ته ورسوئ؟ اورېدن نه غواړي نو چې کوم صوبایي عهدیداران دي اورېدن نه غواړي او زه خو ته ډېرې مودې نه لګیم چې زه ایز ا منسټر چې ناست وم د هغه ټایم کې تحفظات وو ما د دغه میټینګ راغوښتو د ایویکیشن ډپارټمنټس منسټر نن پراته دي ما ته ویټن اخیستي ما څه اوس هم پراته دي نو هغې متعلق سیکرټري چې کوم د ایویکیشن زه ګورم الجواب او د هغې نه هم زه مطمئن وم د هغې نه پس یو څه پسې ما منسټري ختمه شوه خو په هغې باندې ما معلومه شو ما ورته باقاعده ویټن ویلو چې دا مسایل دي چې څه کېږي او هغې به د منسټر ما سره ریکارډ پروت دی ټول نو تاسو ته ډېر هم کوم. نو لیاقت تاسو ویزه چې کوم ده هغه د پارټۍ قیادت نه ده یا د خیبر پښتونخوا بیوروکراسي نه ده؟ ما د دواړو نه ده. دواړه ذموار دي؟ نو چې نو بیوروکراسي چې څه کوي نو بیوروکراسي د قیادت نه د صوبایي قیادت نه بغیر کار کولی شي. لکه تاسو وایئ چې خبره به وفاق سره کېږي صوبې قیادت سره خبره هم نشي کېدی؟ صوبایي قیادت چې کوم دی هغه تر اوسه پورې وکړ بلکې هغې د ما تپوس هم نه دی کړی بلکې صرف د ما نه د نورو صوبایي ممبرانو تاسو ته یم لغوندې حالات وګورئ چې امپیګان په څه حال کې تاسو سره څنګه په خپله دې وخت اظهار کوی لګی اوپنلی خبره کوی چې تاسو خفه یې د قیادت نه خفه یې آیا نور ایم پی ایز هم خفه دي لکه د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دي؟ خاموشۍ کې خو یې تحفظات شته او مخامخ څوک نه وي راغلي نو زه یې څه ویلی شم چې هغې څه کول غواړي خو ما ته چې کوم لګي چې د هغې تحفظات بې انتهایي دي پکار دی هغې نه هم تپوس وشي چې په دې هغې مطمئن دي که نه دی جواب خو یې پخپله دی کوي خو لکه څنګه تاسو هغوی سره میلاویږئ کینی پاسې اندازن څومره ایم پی ایس به خفه وي دې وخت کې د موجود سیټ اپ نه یا د هغې کارونه نه کېږي دې نه به یې خفه وي؟ زه یې د تعداد نشم ویلی خو ډېر زیات دغه کې دي د خلکو ګیلې دي خفګان دي او هغوی خو ټول د عمران خان په قیادت کې وو د بل چا په قیادت کې خو نو د عمران خان سره یو پکار دی چې د هغې تپوس اوږد کړی شي او د هغې نه د هغې ګیلې واورېدلی شي. تاسو څنګه وایئ چې په نوخار کې د خلکو کار نه کېږي نو نوخار کې خو پی ټی آی اوس ریسنټلی کنټونمنټ بورډ انتخابات کلین سویپ کړي دي پیښور کې بللی دی خو کنټونمنټ بورډ یې ګټلی دی نوخار کې چې نوشهره کې چې کوم ګټلی دی هغه تاسو بیا راشئ نوشهره خلکو نه پته وکړئ چې څنګه وګټلو چې څومره درې میاشتو کې څه چلو شو هغه تاسو چې زه یم زه پرې بد لګم تاسو یې په خپله لغونه کې سروې وکړئ پته وکړئ چې څه چل شو. نو لکه اکثر خلک خوشحاله دي ځکه خو ووټ ورکوي پی ټی آی ته نو بیا شاته په اختیار ولي سیټ یې بللی دی بېلو که خلک خوشحاله ګوره د دوه یونین کونسلو یو مخصوص ټارګټ کې او هغې کې الیکشن یې نو هغه خو بنده کولی شي چې ته به سره ټول فنډونه وعدې د دغه هغه وکړي نو بیا خو کېدی شي خو که دا کله چې جنرال الیکشن ته راشي بیا خو اپوزیشن بلي. تاسو ته لګي چې پاکستان تحریک انصاف ته نقصان کیدی شي په جنرال انتخاباتو کې؟ تاسو نه لیدل چې په نقصان خو دی دغه دی چې کوم دلته په نوشهره کې چې کوم د پی ټی آی ورکرز خلاف اف آی آر کړ شو هغه بالکل بوګس قسم اف آی آر نه پکې څه چلو عدالت کې چې کومې دفعې دی لګولې نان بیلیبل وي خو چې هغه وکتل شو نو جسټ وکتل نو एकदम جج سینو ضمانت وکړو ځکه چې هغه لیدل چې دا سیاسي بیس باندې لګېدلي دي سیاسي بیس باندې چې په اشاره لګېدلي دي نو کسان په دویم اویس
سیکنډ ډے چې کله عدالت ته پیښ شول نو ضمانت باندې رها شول. لیاقت صاحب چې کومه خبره کوي لګیا ټول جی دا چې کوم چا باندې چې دا د ان پی ولنه علاوه چې کوم نو کسانو باندې شو دا خو د پی ټی آی بیس ورکرز لیاقت دا دوه کومه خبره کوي لګیا چې ورکر دغه ورکر خو خان سره کمیټډ دی هغه خو نه پرویز خټک پیژني نه لیاقت خټک پیژني نه محمود خان پیژني هغه صرف خان ته ګوري چې خان ماته کم ډایرکشن دا کوي که چېرې تاسو خان سره ملاقات او نشو نو تاسو ګڼئ چې دا ورکر به تاسو سره بیا پارټي بدلوي؟ نو زه خو چې فیصله کوم دی په مشوره وکړم. زه خو دا نه یم چې زه خپله فیصله کوم. ما خو تاسو ته وایي چې د ما فیصله به د پی ټی آی د ورکرز د نوشهره د عوامو فیصله د ما ذاتي فیصله بني چې هیڅ یې هغسې وکړم. که چېرې ورکر وایي چې پارټي مه بدلوئ همدغسې خفه اوسئ خو ایم پی اے اوسئ نو تاسو بیا پارټي کې پاتې کېږئ. چې ګوره زه په حیثیت ما به یو ووټ یا به 500 ووټ خو بلکې یو به نو دا نو خو ووټ دا طاقت خو ټول د عوامو دی د ورکرز دی او د دغانو دی د غریبانانو دی ما ذاتي خو حیثیت نشته. صحیح او سچ کوم د خلکو دا مسلې دي چې کوم نور ایم پی ایز هم که دا خبره کوي نو چې تاسو ته ښکاري چې یو ځای کې ډیولپمنټ کار کې کرپشن روان دی یا هلته کې څه پیسې وهلې کېږي کوم چې د خان ویژن نه نو احتساب کمیشن خو خیر ختم شوی دی خو نایب اداره موجوده را انټي کرپشن موجود دی تاسو هلته ولې رابطه ونه کړه؟ مخکې ما چې کوم ضلعي بیوروکراسي دا چې چا هیډ کولو هغې سره زه میټینګ کې کېناستم هغې ته مې ووایي هغې مې موبې بسوي نو زه بجای دی چې بلې ادارې ته ځم او هلته کې بیا خبره نه وي زه یم چې پکار دی د پاکستان پرایم منسټر سره زه ملاقات وکړم او هغه ته ټول خبره وړاندې کړم چې دا حالت دی ځکه چې موږ خو د هغه د قیادت لاندې خو خټک صاحب جهانګیر ترین غونته کس چې دی هغه ونیولی شو او اوپنلی ویل شو چې او د هغوی شوګر مل دی وخت کې غلا کوي لګیا ده دومره غټ کم پاور دی په نوښار کې چې هغه بیا د جهانګیر ترین نه هم غټ دی او څوک یې څه نشي کولی. زه خو دا پخپله نه یم پوهېږم دا خو به هغې ته پته وي چې څوک یې نه کوي هغې ته معلوم. نو تاسو سر لکه درخواست نه دی ورکړی ادارې ته اف آی اے ته نیب ته انټي کرپشن ته نه هم دی ورکړی ورکول پکارو؟ وخت سره به دا فیصله کوو. وخت سره فیصله کوي لکه تاسو نور هم وخت اوس تاسو ته لګي چې شته لا ټایم شته صحیح فیصله کولو کې؟ زه خو یم مخکې چې د شکایت نه مخکې پکار دی چې زه د پارټۍ هیډ سره چې کوم پارټۍ نه زه الکټډ یم د هغې قیادت زموږ پرایم منسټر کې عمران خان زه به هغه ته یم. سردار تو دا څنګه ذکر وکړه چې مختلف پارټۍ تاسو سره رابطه کوي تھرډ پرسن په تھرو کوي خو رابطه کوي خپله پارټي څومره رابطه سره کوي لګیا ده؟ ما سره خپلې پارټۍ ډېر رابطه نه ده کړې او د خپله پارټي رابطه نه کوي؟ نه. د ریجن صدر د ریجن نائب صدر جنرل سیکرټري هغه ډو تپوس نه کوي چې دا ایم پی اے دی سابق صوبایي وزیر دی موږ نه خفه دی؟ بالکل نه هیڅ هم نه. ډیره مهرباني لیاقت خټک ته موږ ټایم راکړه او څنګه موږ تفصیلا خبره وکړه خټک صاحب څنګه ذکر وکړه چې ما سره د ما خپله پارټي هم رابطه نه کوي لګیا ده خو نورې پارټۍ د وخت کې ما سره په رابطه کې مختلف پارټۍ هغوی سره په رابطه کې دي مختلف پارټیانو هغوی ته پیشکش کړی دی خو څنګه خبره مخې ته راتله چې هغوی ممکنه ده جمعیت علماء اسلام به جوین کوي او د خپل ممبرشپ نه به استعفا ورکړي د بالکل ډینایل وکړه انکار یې وکړه چې ما هېڅ قسمه فیصله لا نه ده کړې که چېرې پارټي بدلوم بیا به ایم پی اے شپ هم پرېږدم خو تر اوسه پورې هغوی هېڅ قسمه فیصله نه ده کړې د پارټي بدلولو خو هغوی دا ویلي چې زه خفه یم د خپلې پارټۍ نه خفه یم او زما خفګان ختمولو لپاره ما سره هېڅ چا رابطه نه ده کړې دا هغوی ذکر وکړه مخالف ټولې پارټۍ ما سره په رابطه کې دي خو زما خپله پارټي ما سره په رابطه کې نه ده دا ګیله وه د پخواني صوبایي وزیر لیاقت خټک صاحب یو وړه شندمه اخلو. تاسو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو پروګرام په پهله برخه کې مونږ کوشش وکړو چې پاکستان پیپلز پارټۍ حوالې سره خبره وکړو
دویم کې د پاکستان تحریک انصاف خبره وشوه او اوس به مونږ کوشش کوو چې خبره وکړو د عوامي نیشنل پارټۍ او مسلم لیگ نون حوالې سره یو انتهایی متحرک کارکن پارټۍ لیډر هم دی خو کارکن ډېر متحرک دی او هغه د شازیه اورنګزیب بیبي هغوی یو 2 ورځې وړاندې یو پریس کانفرنس کې دا اعلان وکړ چې هغوی د عوامي نیشنل پارټۍ ته مسلم لیگ نون ته لاړل او واپس چې کوم جماعت سره د هغوی تعلق و هغوی هغه جماعت ته واپس راغلی دي دومره متحرک کارکن آخر ولې دا پارټي پرېږدي ظاهري خبره ده یو کس ته ګټه ده بل ته نقصان دی عوامي نیشنل پارټۍ وچ دا د جمهوریت حسن دی چې یو کس یو پارټۍ نه بلې پارټۍ ته ځي او موږ هغې سره د هغې چې کوم دغه فیصله ده هغې ته قدر په نگاه ګورو دا یو ډېر پازیټیو ساین دی چې کله یو ورکر یو پارټي پرېږدي بلې پارټۍ ته ځي نو هغه باندې څه الزامات ونه لګېدل بلکې د هغوی چې کوم خدمات وو هغه ومنلی شو دا یو غټ اچیومنټ دی د پارټۍ ورکر دپاره هم او جمهوریت دپاره هم دې وخت کې موږ سره شازیه اورنګزیب بیبي ټلیفون داره موجود ده میډم ډېره شکریه تاسو موږ له ټایم راکړه او څنګه ما ذکر وکړه چې یو متحرک کارکن چې کله یو جماعت پرېږدي نو یو ته خو نقصان کیږي خو بل ته فایده کیږي مسلم لیگ نون تاسو خپل جماعت تاسو پرېښی وو په څه خفګان ته وجه یا څه هم وه خو دوباره د نون لیگ ته راغلی څه پلان هم دی دغه نون لیگ که مونږ ګورو نو ډېر انتهایی مشکل حالاتو سره مخ دی اپوزیشن کې دی دې وخت کې فیډرل گورنمنٹ کې هم نون لیگ مسلسل دې وخت کې ځپلې کیږي لګیا دی خو تاسو نون لیگ دوباره جوائن که مخکې هم څه پلان دی څنګه به دوباره پوره پارټي متحرک کوئ ډیره مننه فهیم خان نون لیگ کې نن د واپسۍ فیصله چې کومه ده نو دا تاسو یقین وکئ چې د دې شاته یو بالکل ډیر اوږد تفصیل دی خو زه به هغې کې کوشش کوم چې دا نه ډیپت کې نه ځمه نون لیگ چونکې زما زړه پارټي ده زما کور دی او په 2004 کې عملی سیاست چې ما شروع کولو نو ما د مسلم لیگ نون د پلیټفارم نه کړی او دې وخت کې که زه تاسو ته دا ووایم چې ما چرې هم داسې فیصله نه ده کړې چې زه به چېرته حکومتي پارټۍ حصه شم ما چې خپل د سیاسي کریر آغاز هم کړی نو ما د اپوزیشن پارټۍ نه او نون لیگ هغه وخت کې چې کله ما جوائن کو نو د دې مشران په دغه کې پوسټ ایگزایل کې هغوی ساتلی شوي او هغوی زبردستي د وطن نه لیږلي بهر او بیا چې کوم د پارټۍ د مسلم لیگ نون چې کوم مشرانو ورکرانو نو هغوی دای ډېر سختۍ سره مخه وه او هغوی د قیدوبند هغه سختیانې تېرولې هغه وخت کې ما پارټي جوائن کا ما لندن پرېښود پاکستان ته راغم ځکه چې دغه وخت کې زما ضرورت و پاکستان مسلم لیگ نون ته نن بیا هم هغه حالات جوړې دي تاسو اوس وکته چې په پاکستان کې کوم حالات جوړ دي او پاکستان مسلم لیگ نون د حقیقي د اپوزیشن چې کوم کردار هغې خپل شو کړی دی نو دې وخت کې یو پلیټفارم چې هغه پی ډي ایم دی په دې کې تاسو وګورئ چې غټې غټې جمهوري پارټیانې په هغې کې شاملې دي او دا داسې وخت دی چې په دې کې پاکستان د ډېر سخت وخت نه تېرېږي یو داسې نااهله او نابلده وزیر اعظم مسلط کړی شوی دی په پاکستان باندې او په دې کې تاسو وګورئ چې دا اندرونی او بیرونی چې کوم چیلنجز سره پاکستان ته مخه ده نو دا د وخت تقاضا ده چې په دې کې ډیموکراټک چې څونه فورسز دي نو دا د یو جوائنٹ اپوزیشن چې کوم دی نو د هغې سپورټ دی وکړي نو دا هغه دی په یو پلیټفارم باندې هغه دی یو ځای چې کوم پی ډي ایم دی بالکل دا دوی میډم تاسو کوم خبره کوي لګیا چې تاسو خپل جماعت ته تاسو د شروع نه هم اپوزیشن سره مینس کې یک پارټي بدله شو نو بیا هم اپوزیشن سره وي ان پی هم د اپوزیشن جماعتو کوم فیصله ډیره ګرانه وا مسلم لیگ نون ته د ان پی د تلو والا فیصله ګرانه وا که د ان پی نه د واپسې فیصله ګرانه وا پاکستان مسلم لیگ نون چې کله ما پرېښو نو زما هغه پریس کانفرنس که وکتلی شي نو ما هغه وخت کې هم زه په پریس کلب کې ناست وم ما جړل او ما دا وی چې ما ته نن داسې لګي چې لکه زه د خپل پلار کور پرېږدم هغه په پارټۍ کې دننه داسې څه مسلې وي پکار دی چې څه په بیک فوټ تللی وي پکار دی چې ما هغه وخت کې مسلم لیگ نون نه وی پرېښې خو که زه نن دا ووایم چې نن د عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم موجوده سیټ اپ دی صوبایي نو په هغې کې تاسو وګورئ چې د هغې ډېرو درنو مشرانو چې کوم باچا خان بابا ولی خان بابا د هغوی لاره دی نن پرېښې ده نن د عوامي نیشنل پارټي تاسو هغه پالیسیز وګورئ هغه نهایت مایوس کونه دي
او بیا په اپوزیشن کې هغه نوم خو د اپوزیشن پارټي دی خو د هغه رول د اپوزیشن پارټي نه دی او بیا تاسو وګورئ چې زما دا زه به ورته خوش قسمتي مو ویمه چې زه په عوامي نیشنل پارټي کې په صوبایي کابینې کې زما پاګې کې ګډون زه پای کې صوبایي نائب صدر وم یو ډېر ریسپانسیبل زما رول او د هغې نه ماته دا یو فایده وه چې زما پارټي ورکرانو سره زما ډېر زیات کلوز تعلق نو ماته به دا پته لګېده چې د پارټي کوم ورکر دی نو هغه ډېر زیات مایوسه دی او په پارټي کې زه تاسو ته دا ووایم چې انتهایی شدید اختلافات دي نن سبا دنه پکې او دای ټول وجوهات دادي چې دا کم دی وخت کې دا سیټ اپ دی نو د دې سوچ ډیر غیر سیاسي دی او دا ډیر د سوچ نه پسته فهیم خان میډم تاسو صوبایي سیټ اپ یاد اوی که د فیډرل سیټ اپ هم یاد اوی ما خو صوبایي سیټ اپ وې کنه جی فیډرل سیټ اپ تاسو آینه مطمئن یا چې کم فیډرل کې مشران ناست دي د اے ان پی هغوی تاسو ته ښکاري چې هغه د باچا خان پیروکار دي نه زه خو د پوره پارټي جی ځکه چې نن دې وخت کې why are you forcing me to come up with so many facts جی میډم دا راته ووایه چې ټیک ده اے ان پي کې دننه خفګان و خو آیا څه میکانیزم او چې تاسو خپل دا ګریوینسز خپل مشرانو ته ویلې وې چې موږ خو په دغې ناره باندې راغلي وو او اوس دا صورتحال دی بالکل جی ما خپل مشرانو سره دا کافي ځله ډسکس کړي چې ډېر حالات چې کم دي نو دا غیر سیاسي شوي دي او د پارټۍ چې کم سمت دی دا ډېر غلط پله روان دی د پارټۍ څه ډایرکشن نو جی د پارټۍ بالکل څه ډایرکشن نو دا ډېر افسوسناکه خبره ده او بس جی دا ډېر زیات لکه د فکر او د خفګان خبره ده چې د باچا خان بابا نظریه او د ولی خان بابا هغه سیاست نن دا دای کمپلیټلی چې کم دی نو دا دای ایر کړی دی نو ډیر افسوس سره دا خبره تاسو میډم واپس یو شو خپل جماعت ته خو تاسو دغه جماعت مجبورن پرېښی کوم صورتحال هغه وخت کې په نون لیگ کې و آیا دې ځله تاسو ته ښکاري چې هغه تاسو چې کوم ګیلې وې هغه ختمې شوي دي هغه زما کور و جی ما خو تاسو ته وویل چې په هغې کې داسې څه دغه وی جي څه پرابلمز او په کار ده چې زه په بیک فوټ تللی وی جي زه په کار دی چې په بیک فوټ هغه وخت کې تللی وې او ما په کار دی چې پارټي هغه وخت کې نه وې پرېښې زما کور وه زما پارټي وه او الحمدلله زه نن ډېره زیاته خوشحاله یم چې زه خپل کور ته واپس لاړم خپلې زړې پارټۍ ته واپس لاړم او زه ډېره زیاته پرسکونه یم جی صحیح او میډم مستقبل ولې چې تاسو دغه جماعت ته کله لاړی د مسلم لیگ نون نه نو هغسې ایکټیولی پارټیسپیشن نه و امیر مقام صاحب پخپله د پاکستان نه بهر و یو اختیار ولی صاحب ځان له دلته کې یوازې جنګېده سپورټ هغوی ته هم پکار و تاسو ګڼئ چې اوس به لږ اګریشن موږ ته په نون لیگ کې په خیبر پښتونخوا کې هم ښکاري تاسو به نن زه ته نن اعلانیه ویم جی تاسو به مسلم لیگ نون په سړکونو باندې ګورئ او چې کوم موجوده سیټ اپ دی د نااهله حکومت دا به انشاءالله خپل بیګز پیک کوي او دوی به کورونو ته ځي ډېره مهرباني شادیه اورنګزیب بیبي موږ سره وه او هغوی څنګه ذکر وکړه چې کوم د هغوی ګیلې وې د اے ان پي حوالې سره هغوی هغه هم وکړې څنګه چې هغوی ذکر وکړه چې کوم جمهوري یو اقدار وي د پارټۍ دننه هغوی ما خپله ګیله پارټۍ کې دننه مشرانو ته رسولې وه کومه هم ګیله وه د پارټۍ حوالې سره د پارټۍ صورتحال حوالې سره ایوي چې ما هغه ګیله بره رسولې وه خو هغسې هغه ګیلې ختمې نه شوې کومې چې پکاري دغه سیاسي جماعتونو کې چې هغه ګیلې ختمې شي قیادت نه هغوی زیاته ګیله کوله خیر فیډرل هم هغوی یاد که خو صوبایي قیادت ظاهري خبره ده ایمل ولی صاحب دې وخت کې لیډکۍ لګیا دی او چې کوم فیډرل سیاست دی هغه پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتي صاحب ګوري لګیا دی خو هغوی فیډرل نه څه خاص ګیله ونه کړه هغوی صوبایي قیادت یاد کړه چې کله ما هم ته تپوس وکړو نو بیا هم هغوی وایي چې صوبایي قیادت نه زما ګیله ده چې هغوی د باچا خان چې کوم ناره وه کومه دعوه وه د هغې نه لاره هغوی پرېښې ده لکه د باچا خان نوسي د باچا خان لاره پرېښې ده دا مونږ نه د هغوی خپل ورکر وایي او ځکه وایي چې هغه مجبورن بیا هغه پارټي پرېښوده او واپس خپلې پارټۍ طرف ته هغوی لاړې یو وړه شان دماغ تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او اوس به لږه خبره کوو د صحافت حوالې سره
نن درز اوران دے دا پارلیمان مشترکہ اجلاس ہو دا قومی اسمبلی اور سینٹ او بیا اغیتا مونگا او قتل چے صدر عارف الوی صاحب خطاب وکا اور چکلا اغوی خطاب کو نو ټولو شکریہ ادا کولا او مونږ ته پکې هم شکریہ ویلا خو چې کله زمونږه لکه د صحافت ذکر راغې نو هغوی چې کله شکریہ ادا کوله نو هغوی پریس ګیلرۍ طرف ته اشاره وکړه او بیا هغوی لاس عملته په هوا کې پاتې شو چې بره خو ګیلري خالی ده خلک څه شو پریس ګیلري ولې خالی وه څه شو هغه صحافیان کم چې هلته کې په درزنونو په حساب ناست دي او بیا ناستې لپاره ځای هم نه وي دومره ډېر صحافیانو خو ګیلري خالی وه ولې اور د چا په وینا په دې به خبره کوو دې وخت کې موږ سره د وائس آف امریکا اسلام آباد نمائندہ اور دغه پارلیمان مسلسل کور کولو والا علی فرقان صاحب موجود ہے. علی صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. تھوڑا ہمیں بتائیے گا کہ اس پورے ملک کا سربراہ جب صدر صاحب آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر رہا تھا تو آپ لوگ اس وقت کدھر تھے, کیوں آپ لوگ گیلری میں نہیں بیٹھے؟ فہیم صاحب یہ یقیناً صدر کے لیے بھی شاید یہ ایک اچنبے کی بات تھی, ایک غیر معمولی تھی کہ جب انہوں نے پریس گیلری کی طرف دیکھا تو وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا. اور یہ پارلیمان کی جو تاریخ ہے جو کہ یہاں پہ نئی کم از کم عمارت جب بنی ہے تو اس وقت سے یہاں پہ لوگ جو ہے وہ کور کر رہے ہیں بھٹو کے زمانے سے, اور اس سے پہلے بھی جو لوگ اس کو دیکھتے رہے ہیں قریب سے ماضی اور تاریخ کو, وہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب ایک سربراہ ریاست خطاب کر رہے ہیں تو اس وقت میں حکومت کی جانب سے دانستہ طور پہ اسپیکر کی جانب سے اس قسم کا اقدام اٹھایا گیا کہ صحافیوں کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں دی گئی. اور یہ میں آپ کو یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک منصوبہ تھا, ایک باقاعدہ کوشش تھی. وہ اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک تو بہت محدود تعداد میں صحافیوں کو رسائی دی گئی اس دن پارلیمنٹ کے اندر, ان کو بہت مشکل سے بہت تگ و دو کے بعد صرف چند صحافیوں کو, چند دو درجن بھر تقریباً صحافیوں کو صرف کارڈ جو ہیں وہ جاری کیے گئے تھے, اور پھر ان کو بھی وہاں داخل نہیں ہونے دیا گیا اور بند کر دیا گیا. آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اسپیکر نے جو وضاحت دی اس کے اوپر, وہ عذر گناہ بدتر از گناہ کی مثال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خدشہ تھا کہ شاید آپ لوگ جو ہیں کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ صحافیوں کی طرف سے پیش آ سکتا ہے, اس لیے میں نے اس کو جو ہے وہ بند کر دیا تھا. اور اس دن جب وزیر اطلاعات سے یہ کہا گیا تو ان کا بھی ایک انتہائی غیر سنجیدہ رویہ جو ہے. تو مطلب علی صاحب آپ لوگ تھریٹ بن گئے تھے اس اجلاس کے لیے؟ یہ وضاحت اگر آپ اسپیکر کی دیکھیں جو انہوں نے دی تو اس سے یہ وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید کسی قسم کا خطرہ تھا, اور یہ ایک بڑی اچنبے اور عجیب بات ہے. صحافی جو ہیں اور مجبور کیا, لیکن اگر آپ دیکھیں تو حکومت کی اس حکمت عملی کو آپ جو ہے وہ کس طریقے سے دانشمندانہ کہہ سکتے ہیں, جبکہ وہی صحافی جو کہ پارلیمنٹ کے باہر بھی احتجاج کر رہے تھے ایک مجوزہ قانون کے حوالے سے, وہ صحافی جو کہ اندر کوریج کرنے والے تھے وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ احتجاج کرنے کے اوپر مجبور ہوئے. اور یہ سب کچھ اس وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان کو جو ہے وہ صحافتی اعتبار سے اس کی درجہ بندی مسلسل گر رہی ہے, اور اب جو گزشتہ جو ہمارے پاس فریڈم انڈیکس ہے اس میں بھی ہم 3 درجے جو ہے وہ گرے ہیں. اور پاکستان کے جو سربراہ ہیں یعنی عمران خان, وہ ان 15 جو ہے وہ سربراہان مملکت میں شامل ہیں جو کہ صحافتی آزادیوں کو محدود کرنے میں جو ہے جن کا شمار کیا جاتا ہے. اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سال کے شروع میں ہی یورپی یونین نے یہ تجویز کر رکھی ہے ایک قرارداد کی صورت میں کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس جو سٹیٹس ہے وہ جو ہے اس کو دوبارہ سے جو ہے اس کی توثیق نہیں کی جانی چاہیے, جس کی ایک بڑی وجہ وہ صحافتی آزادیوں کی قدغن ہے. چونکہ جی ایس پی پلس کی یہ آپ نے مشروط کیا تھا اس چیز کے ساتھ کہ پاکستان میں جو ہے وہ صحافیوں کو صحافت کو آزادی دی جائے گی. علی صاحب ایک اور چیز جو سوال بھی ہوا اسپیکر صاحب سے کہ جی آپ نے صحافیوں کو اندر نہیں چھوڑا, تو انہوں نے ایک جواب میں یہ بھی کہا کہ جو پریس گیلری کی ایسوسی ایشن ہے ان سے رابطہ کیا گیا تھا, ان کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے. جی اگر ایسی کوئی صورت ہوتی تو یقینی طور پہ پارلیمانی رپورٹر ایسوسی ایشن جو ہے وہ احتجاج کے اوپر مجبور نہ ہوتی. یہ صحافیوں کا جو ہے وہ کام ہے کہ وہ وہاں کے جو ڈیکورم ہے, جو قواعد طے کیے جاتے ہیں, اسپیکر چونکہ کسٹوڈین ہے ہاؤس کے, وہ جو چیزیں طے ہوتی ہیں صحافیوں کے ساتھ مل کے اس کی ہمیشہ سے پاسداری کی جاتی رہی ہے. کرونا کے بحران کے دنوں میں بھی جو چیزیں طے کی گئی اسی انداز میں اسی طریقے سے جو ہے وہ صحافی کوریج جو ہے وہ بجا
मजाल आते रहे, लेकिन ये इसको न सिर्फ जो पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन के सदर हैं जो उनके दौरान उन्होंने इस चीज को मुस्तरद किया है। इस किस्म की कोई मुशावरत, किसी किस्म की कोई आमादगी स्पीकर ने नहीं की। लेकिन आप ये देखिए, अंदाजा लगाइए कि ये कैसे मुमकिन है। अगर ये बात कर भी जाए, मान भी ली जाए, तो ये आप सदर के खिताब के मौके पे प्रेस गैलरी को ताला लगा के आप दुनिया को कैसे कायल कर सकते हैं कि मुल्क में जो है वो सहाफती आजादी है। ये सवाल अगर हम मान भी लें कि आपने मुशावरत की है उनके साथ उनकी रजामंदी से, लेकिन फिर भी ये काबिल कबूल जो है वो किसी सूरत में होता हुआ दिखाई नहीं देता। ये मुमकिन नहीं है मेरी नजर। अली साहब, जो आपने बात की कि सहाफती आज़ादी की हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं, इसी पार्लियामान के अंदर कुछ अपोजिशन के लोग भी हैं। क्या ये डर था कि अपोजिशन का एहतजाज कुछ ज़्यादा कवरेज ले लेगा अगर वो सदर की मौजूदगी में बात करेंगे, वहाँ पे एहतजाज करेंगे, और फिर मोबाइल फ़ोन तो हर किसी के पास है, वो रिकॉर्डिंग करके फिर वीडियो बाहर निकल आएगी? फहीम साहब, हुकूमत के खदशात क्या थे, लेकिन मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि उनके वो खदशात पूरे नहीं हो सके, वो उनकी हिकमत अमली कामयाब नहीं हो सकी है। जो वो चाह रहे थे वो मुमकिन नहीं हुआ। उसकी वजह ये कि अपोजिशन इससे पहले भी एहतजाज करती है, हमेशा यहाँ पे एहतजाज होते रहे हैं। गुज़श्ता सालों में भी एक तारीख है यहाँ पे एहतजाज की, और मुख्तलिफ अंदाज से एहतजाज हुए। इस इजलास में भी अपोजिशन ने पहले से ऐलान कर रखा था कि वो एहतजाज होगा, और वो स्क्रीन के ऊपर, टीवी स्क्रीन के ऊपर साथ ही किसी न किसी अंदाज में वो हुआ। वो हमें अगर बराह रास्त रसाई नहीं दी गई तो हमें बिलवास्ता तौर के ऊपर वो चीजें तमाम अपोजिशन के रहनुमाओं, उनके अरकान के जरिए जो है वो दस्तयाब होती रही। अली साहब, असम्बली जो है वो तो जाहिर बात है, जो स्पीकर है उसी का वहां पे सरबराह है, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उसी की मर्जी से पासेस भी जारी होंगे, सब कुछ उसके हाथ में होगा। असद कैसर साहब 5 साल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर रहे, ऐसे फैसले यहाँ पे उनसे नहीं हुए। क्या आपको लगता है कि जो वहाँ पे एडवाइस देने वाले लोग हैं शायद वो हावी आ गए कि आज आप खुद भी कह रहे हैं कि उनकी जो मंतक है वही किसी को समझ नहीं आ रही? जी, ये एक जरूर है कि असद कैसर जो हैं वो जब से स्पीकर बने हैं उस वक्त से वो मुसलसल दबाव में है, और वो दबाव यकीनन उनकी जमात के रहनुमाओं की जानिब से है, जो कि इस चीज के ऊपर जो है वो उनको मजबूर करते हैं और उनको दबाव में लेके आते हैं कि इस किस्म के वो फैसले करें। इससे पहले भी इस किस्म के फैसले उनसे हुए हैं जिसके ऊपर उनको जो है बाद में पशेमानी उठानी पड़ी। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा कि जब अपोजिशन ने स्पीकर का बायकाट कर दिया, फिर तहरीक अदम एतमाद, तो उन्होंने उसके ऊपर फिर माजरत जो है वो करनी पड़ी उनको अपने उस रवैये के ऊपर। तो इस किस्म के इकदामात अब भी आप देखिए कि वो उन्होंने वजाहत जो दी, वो वजाहत कबूल नहीं की गई है सहाफियों की जानिब से, और ये एक मसला उनको बहरहाल इसका सामना करना पड़ेगा स्पीकर को, चूंकि जो सहाफी जो पार्लिमानी रिपोर्टर्स हैं वो यकीनन अब स्पीकर के साथ जो है वो कुछ इसके ऊपर फासला रखेंगे और इसके ऊपर एहतजाज भी करेंगे, और अपनी हिकमत अमली भी जो है वो गौर कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो हिकमत अमली आगे अपनाई जाएगी। जो आपने बात की हिकमत अमली की, तो मतलब अगला जो सेशन होगा कौमी असम्बली का, उसमें हमें सहाफी इसी प्रेस गैलरी के अंदर एहतजाज करते हुए नजर आएंगे? देखिए, ये भी वाजे नहीं है कि क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है, लेकिन ये जरूर तय किया गया है कि स्पीकर के इस रवैये के ऊपर जो है वो एहतजाज किया जाएगा। हिकमत अमली क्या होगी, उसकी किस अंदाज से एहतजाज किया जाएगा। जिस दिन ये इजलास हो रहा था और सहाफियों को जो है वो रोका गया, उस दिन भी सहाफियों ने स्पीकर के चैम्बर के बाहर बैठ के एहतजाज किया, वहां पे नारेबाजी की। तो आगे यकीनन बहरहाल सहाफियों की जानब से स्पीकर असद कैसर को कुछ सख्त रवैये का सामना जो है वो जरूर करना पड़ सकता है। अली फुरकान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मशरिक टीवी को वक्त दिया। सीनियर सहाफ़ी हो सिंगा कोई जिक्र होकर कल पाकिस्तान जोड़ दे और दगा इसल तक के दा मख के ज़ाहिरी खबर दा कराचे जमुंगा दारुल हुकूमत हो ब्यागे नपस अयूब खान दौर के अर्स इस्लामाबाद तराला को मुंद बटो दौर ना तरोस पूरे दगा हिसाब कऊ दगा कौमी असम्बली खबर कऊ दगा कौमी असम्बली दगा 13 तकरीबन दगा 50 या 250 कालों के दनना सुमरा हम दलता इजलासुन शिविदी विली की चे आगे के टोलो के दगा साफियान मौजूद मुंगा को आगा टाइम नौ की दी चतसाल से इजलासुन हम शिवी चाहिए कि जमुंगा साफियान नौ मुमकिन अदा हो जमुंगा सुमरा याददाश्ती पागे की यो इजलास हम दस न दे पाते शवे और ब्याचे सरबराहान मुमलिकत राजी कदा पाकिस्तान खपलवी यारा तुर्की सदर रागले अविल तक खिताब कर दोदरे पर खिताबों का जरदारी साहब खिताब करो, ममनून हुसैन साहब खिताब करो, उस आरिफ अलवी साहब हर काल की यो पेरा सदर राजी आगा पार्लियामान जॉइंट सेशन तक खिताब की
تاسو هغې نه صحافیان بار کوی لګیا او بیا بعد کې دا خبر راځي چې دا خو مونږ بار کړي دي خو مونږه خبره کړې ده او هغې نه هم خلک منکریږي لکه دروغو باندې دروغ دا خبر راځي صحافیانو حوالې سره دا چې کوم صحافیانو سره رویه ده دا چې کوم مسله ده صحافیانو حوالې سره دا ډېره عجیبه شانتې طریقې سره کیږي او موږ به کوشش کوو چې په دې هم خبره وکړو چې کوم دا نوې پاکستان میډیا حوالې سره چې کوم دا ډیولپمنټ اتھارټي یو قانون دا روان دی ویل کېږي چې ډېر ډیولپمنټ به کیږي اووه قوانین دي هغه موږ وواڼه یو ځای کوو او هغې نه موږ یو قانون جوړو نو په دې باندې آخر څه صورتحال دی په دې به خبره هم کوو چې دا ډېر ضروري دی چې آیا دا رښتیا میډیا ډیولپمنٹ اتھارټي دا یا میډیا ډسټرکشن اتھارټي دا مطلب چې میډیا بالکل ختم شي او ازادي رائے به نه وي په دې به هم خبره کوو همدغه پروګرام کې په دې باندې خبره کوو نن دپاره پروګرام وخت ختم دی اجازت راکړئ د الله په امان